دا نن کومه شخړه راغله په باجوړ د باجوړ سپورټس کمپلیکس د باجوړ سټیډیم کې د میچ په حواله چې کومه پیښه راغله چې پکې یو مړ او درې کم د زخمیان دي زه ویلی شم چې د باجوړ د ولس ماته اوس پته ولګېده چې دومره جاهل دومره بېوقوفه دومره خره خلک دي چې تاسو په هغه کوم کورسو وارونه کوم بیټونو وارونه به تاسو لیدلي وي. موږ د باجوړ انتظامیه نه خواست کوو چې دغه خلک زر تر زره ونیسئ. لانجه چا جوړه کړه؟ لانجه ولې چې جوړه کړه؟ په څه جوړه کړه؟ نن ما په خپلو سترګو چې ولیدل تاسو یقین وکړئ دغه اوټ چې باندې لانجه جوړه شوې په سټمپ اوټ کار خو داسې چې د امپایر فیصله دا میچ چې کوم دی د باجوړ په سطح باندې انټرنیشنل میچ و بلکې دا د یو کلیواله یا دغه میچ نه و. امپایرانو درې امپایرانو په دې باندې فیصله وکړه چې دا اوټ دی. امپایر ته چې کوم دی فیصله درېم امپایر ته ولېږل هغه هم اوټ ورقرار کړو. خو د ګلزفر ګروپ چې کوم انتشار جوړ کړو کوم جنګ یې جوړ کړو کوم ګراوند کې بدنظمي جوړه کړه تاسو یقین وکړئ چې ما په اول ځل داسې بېوقوف داسې جاهل داسې خره خلک چې کوم دی د هغې مخامخ شوم. تاسو له شرم نه درځي مړه په کرکټ په داسې کیل کې چې په هغه کې خلک د دنیا خلک یې ګوري د دنیا میلمانه ورته راغلي وو خلک دا د انجای دپاره د خلک د مزې دپاره ورته ناست وي چې چا څوک یې هم وګټي خلک پرې داسې کار کوي مړه چې مړي او زخمیان پرې کوي. شرم نه درځي په تا کې. اصل خبره دا ده د ګلزفر ګروپ ټول کوم انتشار چې دی دا د حقیقت دا دی چې دا د هغې د وجې ځکه چې هغه راپاڅېد د امپایر سره لانجه شروع کړه هلته یې بدماشۍ نه شروع کړې. هغې نه بعد د ګلزفر د سایډ کوم تماشګیر وو د ډریسنګ روم نه هغه کوم ډریسنګ روم د کراړنو د هغه ځای نه ټول راپاڅېد او انتشار یې جوړ کړه په ګراونډ کې چې کوم دی خواره شول. یعنې شرم نه درځي تاسو له. دا میچ ریحانزیب شهید ګټي تاله په مړینې باندې په تخته پروت یې درله شکست درکړی نن یې درله کراړیانو ته هم شکست درکړو. ستا شکست مقدر جوړ شوی ته ټول عمر ذلیله شوی ته ټول عمر شرمېدلی او دا سیاست ته چې دا قصې اړوي بیا پکې دا وینې ته 804 ته چې دا قصې اړوي بیا پکې دا وینې انتشار چې میچ دې نشو ګټلی دا دې ولې کوه ظالمه. داسې پلان څوک کوي دا تاسو چې وکړو. لہذا موږ انتظامیې نه خواست کوو چا چې هم لانجه جوړه کړې ونیسئ او د ټولې دنیا یو عبرت یې جوړ کړئ چې په کیل په میدان کې بیا داسې سیاست او داسې جګړې څوک نه کوي. مننه.